شرعي مهر نه دی عزیزان دا 10 درهم دی د 10 درهم به نو زه حساب در وښیم شرعي ولور پاو کم 3 تولې سپین زر دی فتاوا مفتی محمود رحمه الله صحیح سلو پاو کم 3 تولې سپین زر پاکستانی روپۍ تقریبا 9.5 زر روپۍ جوړیږي دا شرعي مهر دی اشه چې شرعي مهر 9.5 زر روپۍ سلو زما استاد کور کومه خواته ولاړی زه عام طور کوشش دا کوم چې زما استاد د معاشرې کم مشکل کم پریشانی زه هغه طرف ته لکه مثلا چې کله کله یو وبا راشي کله کله یو بیماری راشي علاقې لره نو بیا ټول هسپتالونه ټول ډاکټران هغه طرف ته متوجه سي چې دغه بیماری راغلی د موږ دپاره پکار ده چې دې بیمارۍ روکتام چې دی هغه وکړو مخنیوی وکړو پرون د مدرسې لره ولاړم نو یو ښه مشر سپین ږیری را پسې رالی ولمولوي صاحب زه له پلانۍ علاقې سره تعلق لرم په قوم هم پلانی یم ولمولوي صاحب زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې زموږ د قوم داسې بچیانې هم ستا 45 کاله ته ورسېدلې تر اوسه پورې نکاح نه دي سوي پر کوره ناستې دي دا یو او دویمه خبره دا ده چې د ماته تقریبا 160 را یاد کې چې زموږ خاندان زموږ قوم زموږ کلی 160 ښځې له کورو په خپله ولاړې وغورځېدلې ولاړې مال ولې ولمولي صاحب په موږ کې ولور ډېر ضروري دی او ډېر لازمي دی دغه ولور موږ تباه کړلو زما لور پر کور سپین سرې سوله زما لور و خور پر کور باندې زړې سولې هلته څوک وس نه لري د څه شي د ولور نو اوس د دې ذمواره به څوک یې عزیزانو وجه دا کم څوک په کور کې لور لري پریشانه دی چې زما د لور ولور څوک نشي ورکولی دا هغه ظالم بیا راواخله چې دی د بل چا لور غواړي په هغه ځای کې بیا دی د ولور خبرې چې دی هغه کوي چې کله دی د بل لور غواړي نو دی وایي ولور چې دی هغه عذاب دی چې خپله لور ورکوي بیا وایي ولور ضروري دی نو یې څنګه کوې دی ما یو ډېر مشر سړی ولیدی ډېر بزرګ سړی دی چې ما به علیحده ورته ویلې ته ما ته دعا کوه هغه خپله لور چې د هغه ډېره په ډېرو پیسو ورکه مال دا ویلې مولوي صاحب نو زه خو مجبوره یم نو زامن راپسې دي زامن لرم نو زه زامنو ته په چیش کوزده ور وکړم هی څه کوې مولوي صاحب هی څه کوې ته وایه څه ته د لور پر سر د ورور کور ورښایسته کوې ته غواړې چې لور خرڅه کړي هغه روپۍ راواخلې بیا یې په زوی باندې خرڅې کړي الله اکبر سبحان الله دا قوم موږ ټوله زه دا قوم دا نه وایم چې موږ ټوله په خدای قسم پر روی زمین لا د دې وړ یو چې الله مې جهنم ته واچوي د خپلې لور سره به یو سړی دومره ظلم کوي دومره ظلم به سړی کوي لور خرڅوه روپۍ هرغه په زوی یې خرڅوه صحیح ده ټیک ده عزیزانو او د الله رسول فرمایي د نسایي حدیث دی وی الله ای الله زه د ښځې او د یتیم د حق خیال نه ساتلو څخه ډېر بیریږم د الله رسول فرمایي زه چې ډېر بیریږم یو د ښځې حق دی یو د یتیم حق دی له دې ډېر بیریږم او دا زما ستا معاشره په دې خبرو ډکه د ښځې حق مې د پښو لاندې کړی دی د لور و د خور او د یتیم حق چې دی هغه موږ تر پښو لاندې کړی دی یا الله زه په دې ډېر بیریږم او بیا جبه خبره دا د عزیزانو مهر نه دی مهر ولور اوس داسې خلک شته زموږ خپل قوم الحمدلله ډېر قومونه شته ډېر کاسیان راواخله سیدان راواخله د هغسې مطلب نور هم داسې قومونه شته چې هغه ښځې نه خرڅوي او یاره لکو دوه و درې ورکړه دا زما بچي ته یا زما خور ته نور ته پوهېږې کور دې پوهېږي دا ښه سیستم دی ښه ترتیب دی ښه خبره ده یاره لور پر ما حق لري نو زموږ خلک راولاړ سي دا خپله لور په ډېرو روپۍ ورکوي ولور زه منم په 1 کروڑ روپۍ سړی د چا لور وغواړي پروا نه لري جایزه ده خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د زیات ولور ډېر خلاف د زیات ولور لا تغلو فی مهور النساء تاسو چیش کوئ
تاسو دا مه کوئ چې راولاړ سي په دا ولور کې ډېر زیاتوب چې دی هغه وکړئ لتکون عداوة دغه ولور به بیا ستاسو په مابین کې دښمني چې د هغه جوړه سي مه کوئ داسې مه کوئ شرعي مهر نه دی عزیزان شرعي مهر دا 10 درهمه دی د 10 درهمو به نو زه حساب در وښیم شرعي ولور پاو کم 3 تولې سپین زر دی پاو کم 3 تولې سپین زر دی فتاوا مفتی محمود رحمه الله صحیح سلو پاو کم 3 تولې سپین زر پاکستانی روپۍ تقریبا 9.5 روپۍ جوړیږي دا شرعي مهر دی اشه چې شرعي مهر 9.5 روپۍ سلو زما ستا کور کومه خواته ولاړی بیا که یو سړی وایي یاره زه غواړم چې د بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کوم مهر و زه هغومره کښېږدم هغه 110 تولې سپین زر ولو تقریبا 1.5 کیلو سپین زر جوړیږي په دا اوس حال کې قیمت چې دی پاکستانی روپۍ هغه 3 لکه روپۍ دی 3 لکه حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنہ که چیرې دا مهر دا ولور د عزت و د شرافت و کرامت و تقوا وای نو حق دا و چې محمد رسول الله مبارک خپل لور په عربو روپۍ ورکړی وای او په کربو ارزي حق دا و چې محمد رسول الله عائشه او صدیقه رضی الله تعالی عنها دا یې په عربو روپۍ غوښتلې وای خو یا دا نه کرامت دی نه شرافت دی نه تقوا ده د الله په دربار کې بیا ولې موږ داسې کوو عزیزانو بیا به ولې موږ دومره لوی ظلم چې دی هغه کوو څومره ډېر ځوانان دي په بار کې ناست څه کوي مزدوري کوي ولې مزدوري کوي په ما پسې 12 لک روپۍ ولور پاته دی په ما پسې 15 لک روپۍ ولور پاته دی نو بیا 15 کاله په ولور پسې په مسافرۍ کې تیر کې دلته ای بچی پر کور باندې زړه سوله دی څه کوي وایي زما خسر وایي خامخا به ولور پره کوي خسره یې جهنمی چې دا خپل لور دې تباه او برباد کړله دا ستا لور دا زما لور دا په زما او ستا په کور کې شخوان کوي که د خاوند په کور کې شخوان کوي ولې د الله رسول فرمایي د زنانې دپاره 2 خبرې چې دي هغه پرده ده یو د خاوند کور یا قبر صحابه پوښتنه وکړه طبراني حدیث دی یا رسول الله په دې 2 پردو کې کومه پرده چې دا ډېره مهمه ده د الله رسول فرمایل قبر چې دی هغه ډېره لویه پرده ده د زنانې دپاره قبر ډېره لویه پرده ده اوس دا زموږ خلک که چیرې مهر شرعي ورکوې هغه په کم 3 تولې سپین زر دی نن ورځې تقریبا 9.5 روپۍ جوړیږي او که ته وایه چې د بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کوم مهر و هغه تقریبا 110 تولې سپین زر دی چې 1.5 کیلو سپین زر جوړیږي تقریبا 3 لک روپۍ دي دا د پاکستانی روپۍ وایم 1.5 کیلو سپین زر څو قیمت په افغانستان کې په اماراتو کې په امریکا او په کوم ځای کې څو جوړیږي دغه مطابق دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها مهر او کدا نه بیا مهر مثل بلل کیږي مهر مثل دې ته ویل کیږي چې په دې خاندان کې لور په څور کول سوی ده ته به دا بل انجنیر په هغو روپۍ ورکوې باقي زیاتوب هم کولی شي کمی هم کولی شي خو د الله رسول فرمایي تر ټولو بهترینه نکاح هغه ده چې د هغه مهر کم وي د هغه بوج کم وي تر ټولو بهترینه تر ټولو برکتمنه نکاح هغه ده د الله رسول فرمایي چې مهر یې کم وي اشه محمد رسول الله مبارک فرمایي برکتمنه ده چې مهر یې کم وي ما او تا رواج و رسم دومره را باندې غالب سو چې دغه مهر زما او ستا د بې برکتۍ زما او ستا د بربادۍ زما او ستا د تباهۍ سبب چې دی هغه جوړ سو صحیح سلو د الله رسول فرمایي د ښځې یو برکت دا دی چې ډېر په اساني سره مطلب رشته چې د هغه میلاو سي د ښځې یو برکت دا دی چې د دې مهر چې دی هغه کم یې نن زما او ستا مهر چې دی هغه عذاب سلو محمد رسول الله لږ مهر بللی و برکت یې بللی و ما ورته راولاړ سو د محمد رسول الله خبره مې د باندې وغورځوله او رالو ډېر ډېر مهرونه مې کښېښ شو نو اوس ورته لتکونه عداوة په خپل اپس کې دښمنۍ شروع سولې بیا هغه عاجز صاحب څنګه عاجز صاحب هغه مولوي صاحب څنګه مولوي صاحب هغه بابا به څنګه بابای چې تا لور خرڅ کړله او بیا دې روپۍ راواخیستلې یا حج کوې یا عمره کوې یا زوی ته واده ورکوې الله اکبر
دلته اوس وریني موږ ته وویل چې وټې غلا کوي مولوي صاحب هم پر راغورځېدلی طالب هم پر راغورځېدلی سپین ږیری هغه چې ګوډې کار نه کوي هغه هم پر راغورځېدلی دی خامخا یو څاپېړه وایي ولې چې وټې غلا کړي او د غله زوی تا چې د خپلې لور مهر خوړی هغه غلا نه ده تا ته به څوک نه وایي زموږ په کورو کې علیحده ولونو ته دا پیغور ورکول کېږي ونژور ته دا پیغور ورکول کېږي ما چې څومره پیسې تی ته درکړې ولې تی هغومره سامان نه دی راوړی مشین دی چیرې دی واشنګ مشین دی چیرې دی استری دی چیرې دی پلانی شی دی چیرې دی هغه پلار څه ورته وایي د پښتنو غله در وښیم د پښتنو به نه د بزرګانو غله به در وښیم دا زموږ بزرګان غله بیا دې ته وایي چې خپله لور ورکوي و هغه خلو خیرشانو ته وایي وایي زما لور ګوره زه په 10 لک روپۍ درکوم اوس لا درته وایم څه وایي اوس لا درته وایم په دې کې رکې حلالې 15 لکه زما دي 15 لکه زه په لور خرڅوم ښه چې اقامت کوي مولوي صاحب جماعت ورکوي یا په مسجد کې لګیا څه ورته وایي دا نو هغه بزرګ غل دغه دی ګوره زه درواغ نه وایم په غلا کې دی درواغ نه وایي دا بیا څونه بېوقوفه دی په غلا کې دی درواغ نه وایي زموږ لوڼې موږ خرڅې کړلې دې سړي ما ته ویل مولوي صاحب زموږ په کورو کې د 40 کلو انجونې ناستې دي 160 انجونې له کورو غورځېدلې دي ټیک ده صحیح ده نو محمد رسول الله ته مې دویمه درجه ورکړې ده ځان ته مې اوله درجه ورکړې ده د محمد رسول الله و سنتو ته مې دویمه درجه ورکړې ده و رواج و رسم ته مې اوله درجه ګرځي نو ټیک ده صحیح ده نو یو سړی چاته وایي دا اور دی مه کوه لاس مه وروړه دی بیا هم لاس ور ټیک ده نو ځان سوچه زه څه کوم د الله رسول فرمایي زه تا ته لاره درښیم ته ولې پر دا لاره باندې روان یې ته ولې دومره ظلم کوې ته ولې دومره ناجایزه کوې د خدای دپاره عاجزانو لوڼې مه خرڅوئ او بیا کم سړی چې ولور والا دی هغه هم پریشانه دی یا نو ولور په مشکلات مه کوئ دواړه دوه کسان سره کښېنئ په قوم کې ته د ولور خلاف یې و زه خلاف یم و راسه زه به زما بچی ستا و زوی ته درکړم ولور به نه اخلو په مابینځ کې ولې ولور کوو بیا خو د لور شی دی وروره 100 روپۍ دې راکړې که یو سړی خپله لور ورکړي په 1 لک روپۍ باندې د 1 روپۍ حق نه لري چې راویې ګرځوي یو ځوان راغلی و هغه ویل مولوي صاحب ما یو بچی راغلی وه ښځه راځي کله کله پوښتنې لر راځي داسې سپیسته هغه بیا ما ته وایي مولوي صاحب ته هم د ښځو سره ډېر مجلسونه کوې ستا دې ما له راشي نو زما دې ده نو زه خو بیا احترام کوم که رښتیا سړی بیا ته پوښتنه چې کوه ما له راځه وایي مولوي صاحب زما پلار زور کړی یم واتو په 10 لک روپۍ زما خاوند ډېر غریب دی چوکیدار دی مزدور دی اشپز دی باروالا دی غریب در په دره دی چې څه ګټي هغه کور له راستې مور پلار ګزاره ورباندې کوي دا مهر ترتیب نه برابریږي هغه د 3-4 کاله وصولو نو زه دا خپل مهر و خپل خاوند ته وربخښم زما پلار وایي خور وایي لور وایي زه دا مهر زما خاوند تر بخښم دی ستړی دی ستومانه دی زه د وریندارګانو خدمت کوم د ورونو خدمت کوم څو در څو به زه په کور کې ناست یم زما سیلیانې ګردې واده سولې هغه اوس بچان لري زه لا په کور کې ناست یم په دې چې زما خاوند چې دی هغه مزدوري کوي زه ورته زه دغه خپل مهر و خپل خاوند تر بخښم زه یو شی نه غواړم بس واده دې وکړي هغه خاوند هم زارۍ کوي والله کې پوره کولی سم حاجي صاحب د واده بعد به څه در کوم یا دا رقم حاجي صاحب چې مړ او بیا دا مولوي صاحب هم درواغ پکې وایي 3 سپونه برابر کوي 15 سپونه برابر کوي 9 سپونه برابر هلکه حاجي صاحب مردار سوی دی دا هغه ظالم دی چې خپله لور یې د خپل نفس دپاره په کلو کلو په کور کې کښېنولې وه مخان د موره د خندا خبرې نه دي دا هغه ظالم دی چې خپله لور خپل عزت یې د خپل نفس دپاره قربان کړی څه خبرې دې سره کوئ بیا نو پر قبر وایي که د چای څه حق باندې قریبانو زامن یې ستا د غسې کبابه یو د خدای دپاره سپین ږیرو ته خو سر نه خلاصوئ پخوانۍ خبرې هم ټینګې نیولې دي چې خامخا به چې زه څه وایم مجبور یې د لور ته وایي ورته زویه خاوند دې کمزوری دی روپۍ نه لري پروا نه لري دا یې ستا کټ نه صحیح دا یې ستا په کور کې فرنیچر نه
وحشي فاطمه فرمایي رضی الله تعالی عنها ما حضرت علي کرم الله وجهه چې پر کوم بستر باندې ژوند تیروي د شپې به زموږ بستر ولا د ورځې ما وشان پر هغه باندې پروړ وراچوي ناکامه رشته وه اوس سره برابر وایه پلنګان دې څه وایي شیشې دې څه وایي سوني دې څه وایي بیا نو ګرځه پر ملایانو باندې اولاد مې نه کېږي اولاد نه تا چلته په 1.5 کروڑ روپۍ پر واده خرڅولې په یاد دي که دې نه دي په یاد بیا ښه خلک شته د فاونډیشنانو والا شته قندار والا راواخله سید احمد سیلاب راواخله عطا راواخله زموږ د لې په کوټه کې همدرد فاونډیشن والا راواخله نور هم ډېر شته هغه ګرځي د خلکو 100 روپۍ ودبې اخلي بیا د چا ودونه ورباندې کوي ډېر ثواب لري که سړی دویم حج کوي دا حج دومره ثواب نه دی لکه دا روپۍ چې راواخلي دا زه وایم ملایان به وایي بیا به کتاب راواخلي به دا کتاب کې د کتاب په حجره کې سره کښېږدي دا چې ستا واده بند وای ستا د زوی واده بند وای بیا ما دا خبره کړې بیا د علیحده زما د خبرې ټیک ټاک جوړوي مولوي صاحب څنګه څه خبرې کوي مولوي صاحب زو ته به زما خبره پر هر لیول باندې منې زما د عزت مسله ده ستا د حج مسله ده منم دویم حج هم ډېر ثواب لري خو منګرها کوي سړی وایي چې یاره زه دویم حج نه وکم یوه بچی پر کور ناسته ده زړه سوله سپېره سوله زه به د هغې واده ور وکړم سبحان الله تر زرو حجوی ثواب زیات دی دا زه وایم دا زه وایم نو عزیزانو مهر به کم کړو مهر کم 2.5 روپۍ دی او بیا که چیرې وایه خامخا پیغمبر علیه السلام مبارک بیا هغه د 3 لک روپۍ دی پورته کښتې هم کولی شي او د خوړلو 1000 اجازه وایي چاته نشته که لور و سړي ته وایي بابا زما په مهر کې نیمۍ ته واخله زار دې څه زار زهر قاتل دې څه چې تا د لور دپاره روپۍ دې جن واخیستلې دا ودیې دا خرڅوې او بیا ته لور ته وایي ما ته اجازه ده دا دی لکه ما چې څوک وایي مولوي صاحب اجازه ده د ماجت یو شی زه ویسم حضور ته و اجازه ده نو اجازه صحیح کېږي ته ولې دومره بې غیرته یې لور دې دومره غیرتمنه ده چې هغه سیاسره ده هغه ښځه ده او ته دومره بې غیرته یې بیا دې بریتون هم پرېښی دي تاو دې هم ورکړی دي په جهان کې نوم هم ډېر لري او دلته دې دغه حال دی الله دې موږ وساتي الله دې زموږ لوڼې په ښه کورو واده کړي چې کم ځوانان بغیر د ودو دي الله دې نیک صالح کورونه نکاح ور نصیب کړي د بې عزتۍ دې مې الله وساتي د بدمرغۍ دې مې الله وساتي الله دې نه کوي چې زما او ستا لور په خپله تللې یې یو ځای ځان دپاره ترتیب برابر کړی زما او ستا زوی تللی په عزت باندې کوو په عزت باندې کوو الله دې زموږ د کورو عزتونه چې دي هغه نه راڅه اخلي الله دې مې نه بې عزته کوي الله دې مې نه بې عزته کوي